مور تیوالی بیا هم الله بچو له رزق ورکوي. دې ځای کې دا جومات دی دغه سره خوا کې دا لښتې مجاهد ته پته ده. دې ځای کې سپی وه د محمد رادق دا ټال کې دا چې کوم ځای کې زمونږ کور سره خوا کې دا بارګین دی دلته د ټال و دا مجاهد ناستې ته پته ده. نو هغې کې هغه سپی بچي راوړي. هغه سپی چې ته محمد رادق ما ته خبره کوله دې ځای کې چې ته ډاټسن که څو واله نو دې لښتي ته پرېوته. بیا هم بچو پسې زور کو. خیر هغه دوی روغ که هغه سپی مړه شوه. هغې ځای کې هغه بچي واړه واړه پاتې شو. ما ته محمد رازق وایي چې دا بچي خو واړه پاتې شو دوی له په پیډر باندې پی به څوک ورکوي. دا خو مور هم مړه شوه. د الله شان ته ګوره دا موږ ته مخې ته موږ ته اوس دا پمپوت د سینجی ده. دې ځای کې مشین د عمر زوالو هلته بلې سپی بچي راوړي. محمد رازق لاړه او هغه بچي دغه چې کومه سپی مړه شوه او د هغې بچي پاتې و هغه بچي هم راوړل هغه مور یې هم راوسته هغه خپل بچي به یې مړول او د دې بلې سپی بچي به یې مړول. الله هغه ذات دی چې مور یې د بسپو د بچو نه واغېسته الله وله بله مور پیدا کړه. د سپو بچو له الله رزق ورکوي. په دې ډنډ کې دي چینجو له الله پاک رزق ورکوي. سپو له ورکوي. خنزرانو له الله پاک ورکوي. انسان خو اشرف المخلوقات دی دله به الله ولې نه ورکوي چې الله دله خشته ایمان درکړه. خشته ایمان الله دله مسلماني درکړه چې د هغې قیمت نشته رزق به الله ولې نه راکوي. خو دومره ده چې دنیا دارالاسباب دی. کاروبار بکې نوکری بکې لاس پې بتوې درکوي به الله. نو که یقین دی دا جوړ شو چې زما روزي رسان الله دی او زما د بچو رزق او د ټول مخلوق رزق دا د الله په اختیار کې دی بیا به نه غلا یو نه به ډاکوي. دوکې یا الله زمونږ نه راضي شي. الله د حلالو رزق هم پروردګاره نصیب کې زمونږ او زمونږ په بچو باندې الله رزق پراخه کې. الله د رزق د تنګۍ نه مو ساتي. د خپل قهر نه مو ساتي. د خپل عذاب نه مو ساتي. الله چې څوک را تسکیمونه او سازشونه جوړوي الله ته پکې ناکامه کې. الله ته پکې ناکامه کې. الله د عزت زندګي نصیب کې. د رسوایۍ او د بې عزتۍ نه مو ساتي او خپل مابین کې الله ر اتفاق او اتحاد نصیب کې. اخر وخت په خولي دا کلمه روانه کې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی